السلام علیکم ملګرو. نننۍ ویډیو زمونږ د پایپال په باره کې ده چې تاسو به په پایپال کې ځان له اکاونټ څنګه جوړوئ. نو دا طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې موږ ښیو. ډېر په اسانه باندې تاسو کولی شئ چې ځان له د پایپال اکاونټ جوړ کړئ. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې نن سبا پایپال خلک ډېر زیات یوز کوي او زیات کار د ټیک ټاک دپاره او د فیسبوک دپاره خلک یې د هغې سره لینک کوي او کوم انکم چې دی نو هغه د پایپال په ذریعه باندې اخلي او هغه بیا خپل د بینک اکاونټ د هغې سره کنیکټ کوي او د هغې په ذریعه باندې هغو ته دغه پیسې راځي. نو دا طریقه به موږ تاسو ته مکمل ښیو. ډېره په اسانه باندې تاسو ځان له په خپله د پایپال اکاونټ جوړ کړئ. ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب د چینل نه سبسکرایب کړی نو دا تاسو سبسکرایب کړئ د داسې نور ښکلي معلوماتو دپاره. نو زه ویډیو شروع کوو او دغه طریقه تاسو ته مکمل ښایو او ځان له په 2 منټو کې د پایپال اکاونټ جوړ کړئ. موږ رالو د موبایل سکرین ته او اوس به تاسو ته د پایپال د اکاونټ جوړولو طریقه ښایو. نو تاسو په هر موبایل کې به ګوګل وي نو تاسو به په ګوګل باندې کلیک کړئ. د ګوګل په سرچ کې به تاسو دلته ولیکئ پایپال نیو اکاونټ اوپن. دا قسم چې ما ولیکل داسې به تاسو د ګوګل په سرچ کې ولیکئ پایپال نیو اکاونټ اوپن او بیا به یې سرچ کړئ. داسې تاسو ته چې د اړمبې یو ویب سایټ کولی شو په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړو نو ستاسو سره به داسې انټرفیس کولی شي. په دې کې یو تاسو ته لیکلی پرسنل او بل لیکلی بزنس. نو تاسو به ځان له پرسنل اکاونټ جوړ کړئ. نو په دې کته ګیټ اسټارټ باندې به کلیک کړئ. که تاسو بزنس جوړوئ پرسنل نو موږ پرسنل جوړو نو په دې ګیټ اسټارټ باندې چې کته پر اخري سر کې په دې به کلیک کړئ. نو بل تاسو سره بل پیج کولی شي. په دې کې به اوس تاسو چې په کوم ملک یې نو هغه ملک به تاسو د ځان سره دلته سلیکټ کړئ. په دې کې چې کوم ملکونه دي نو په دې کې تاسو د پایپال اکاونټ جوړولی شئ. نو زه دلته اوس سعودي عرب کې یم، سعودي عرب سلیکټ کوم او تاسو چې ملک سلیکټ کړو نو د هغې نه بعد به ګیټ اسټارټ باندې کلیک کړئ. په ګیټ اسټارټ چې کلیک کړو نو دلته اوس تاسو نه ایمیل غواړي. تاسو چې پکې کوم ایمیل به په دې کې ورکئ چې ستاسو سره کوله وي. زما سره دلته ایمیلز دي، زه په دې کې دا یو ورکومه. زه په دې کې دلته اوس دا ایمیل ما په دې کې سلیکټ کړو. په دې نیکسټ باندې به کلیک کړئ. د دې نه بعد به تاسو نه دلته د موبایل نمبر غواړي. نو په دې کې به تاسو د موبایل نمبر ولیکئ. زه دلته اوس د خپل موبایل نمبر لیکمه. دا ما د خپل موبایل نمبر بیا لاندې په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړو نو اوس به ستاسو موبایل ته کوډ راځي او هغه کوډ به په دې کې ولیکئ. دا کوډ ما ته راغی. په دې کې ما دا کوډ ولیکو. اوس به دلته تاسو ځان له پاسورډ ورکئ. داسې پاسورډ به ورکئ چې دا تاسو ته بیا یاد وي. دې کې ما دا پاسورډ ورکړو، ځان سره سیو کوئ. د پاسورډ نه بعد به دا تاسو سره یو بل پیج کولی شي. دلته به تاسو ړمبی نوم ولیکئ او په پسې کې به خپل لاست فرست نام او لاست نام په دې کې به دا ولیکئ. دلته به په دویم نمبر کې آی ډي نمبر ولیکئ. نو زه دې کې او د لاندې اخرۍ کې به ډیټ اف برث ولیکئ. نو زه په دې ړمبي کې خپل نوم لیکمه. او په دې لاست کې لاست نوم لیکمه. خو دلته ستاسو سره که پاسپورټ وي نو په پاسپورټ نمبر هم ورکولی شئ او که ستاسو سره شناختي کارت وي نو په هغې کې به د شناختي کارت یا نور څه نو په دې کې تاسو د شناختي کارت آی ډي نمبر هم
ورکولی شي. نو په دې کې به هغه ورکوئ. زه اوس په دې کې د خپل شناختي کارت نمبر ورکوم. نو په دې کې لمبې کې ما خپل لمبې نوم او پسې نوم او بیا مې د خپل آی ډي نمبر ولیکو او بیا مې کته ډیټ اف برت ولیکو، عمر پیدایش مې ولیکو. اوس په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. د نیکسټ نه بعد به ستاسو سره داسې بل انټرفیس کولی شي. د دې نه بعد به تاسو په دې بره کې د خپل هاوس نمبر ولیکئ او په دې کته کې به اډرس ولیکئ. تاسو چې په کوم ځای کې یې د هغې نمبر به دلته بره ولیکئ، په کوم ملک کې په کوم ځای کې چې یې د هغې نمبر به دلته ولیکئ. زه اوس دا نمبر لیکمه. او دلته لاندې به تاسو چې په کوم ځای کې یې هغه نوم به ولیکئ. په دې طریقه باندې په دې لمبې کې به تاسو چې په کوم ملک کې په کوم ځای کې د هغې پسټل کوډ ولیکئ او په دې لاندې کې به تاسو چې په کوم ښار کې په کوم ځای کې د هغې نوم به ولیکئ او بیا به په دې ټیک نشان باندې کلیک کړئ. په دې ټیک نشان چې تاسو کلیک کوئ نو په دې نور درکې نو بیا به په دې لاندې اخري کې چې کوم ځای کې د هغې ځای نوم ولیکئ او دلته به پسټل کوډ ولیکئ. ټیک شوه. او بیا به په دې اګري اینډ کریډټ اکاونټ په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو به ستاسو سره ستاسو اکاونټ جوړ شي. میسیج هم تاسو وینئ ما ته د پیپال په ایمیل باندې را راغی. نو په دې طریقه باندې تاسو به بیا د دې نه واپس شئ. د دې نه چې تاسو واپس شئ نو لا بړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به دلته ولیکئ فال. تاسو چې څنګه پیپال ولیکئ نو دا اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او په دې کې به اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ او په دې کې به دغه یوزر نیم او پاسورډ دغه ورکړئ. نو ستاسو سره به ستاسو د پیپال اکاونټ چې دی دا کولی شي. ملګرو ویډیو تاسو وکته په دغه طریقه باندې ځان له د پیپال اکاونټ جوړ کړئ او ویډیو به ستاسو انشاءالله چې خوښه شوي او د نورو ښکلو معلوماتو دپاره زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ.